أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. په دې رکوع کې الله تبارک وتعالى درې خباستونه د يهوديانو ذکر کړلي. یو خباست تحریف کوي، بدلون کوي د الله رب العالمین په کتاب کې، د خپل پیدې د پاره پکې څه دنده کوي او د خپل پیدې د پاره څه مسائل تی وباسي. دویم خباست د يهودو کتمان حق چې حق پټي، او دریم خباست د يهوديانو ترک العمل چې په دغه تورات باندې عمل نه کوي، د الله په کتاب باندې عمل نه کوي. او د هغې مقابله کې درې ښایسته صفتونه د مؤمنانو بیان شوي دي. یو مؤمنان صبر کوي، دویم مؤمنان منځ کوي، او دریم نمبر مؤمنان ایمان بالآخرت لري، په آخرت باندې ایمان دی. یا داسې خلاصه هم د دې رکوع ویلی شي چې د دې رکوع خلاصه دا د حاصل دا دی چې په دې رکوع کې الله رب العالمین 10 اوامر ذکر کړلي او 15 نواهی، یعنی 10 داسې خبرې دي چې الله د هغې د کولو حکم کړی دی. امر چې ورته ویلی کېږي جمع اوامر راځي. د 10 خبرو حکم الله کړی دی او د 15 نه الله منع کړله، 15 پکې نواهی دي. کم چې اوامر دي چې الله حکم کړی دی د کولو، یو پکې دی یا بنی اسرائیل اذکرو، اذکرو چې یاد کوي بطور شکر زما نعمتونه. دویم نمبر و اوفو بعهدی، پوروالی وکړئ زما په لوز. دریم نمبر و ایایا فرهبون، او خاص زمانه ویریږئ. څلورم نمبر و آمنو، ایمان راوړئ بما انزلتو، په هغه څه چې ما نازل کړلي. او پنځم نمبر و ایایا فتقون، او خاص زمانه ویریږئ. او بیا شپږم نمبر واقیموا الصلاة، پابندي کوئ د مانځه. اووم نمبر و آتوا الزکاة، زکات ورکوئ. اتم نمبر ورکعوا مع الراکعین، رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره. او نهم نمبر واستعینوا بالصبر، د الله نه مدد غواړئ په صبر. او لسم نمبر والصلاة، د الله نه مدد غواړئ په مانځه سره. دا اوامر دي چې د دې د کولو حکم الله رب العالمین کړی دی. او 15 پکې نواهی دي چې الله د کومو خبرو نه منع کړل، نو 15 دي. پای کې اول نمبر ولا تکونو اول کافر به، چې اول نه انکار کوونکي مه جوړیږئ په قرآن. او دویم نمبر ولا تشترو بآیات ثمنا قلیلا، ما اخلی زما په آیاتونو باندې پیسې لګي، یعنی مطلب دا چې د دنیا په ماخلی دا مغره کوي. او درېمه نهی ده ولا تلبسوا الحق بالباطل، چې حق د باطل سره مه ګډوډوئ. او څلورم نمبر نهی ده وتکتموا الحق، مه پټوئ حق لره. او پنځمه نهی ده اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یعنی تاسو داسې کار مه کوئ چې خلکو ته د نیکۍ خبرې کوئ او په خپل ځانم ير کړی دی، په خپله په هغې باندې عمل نه کوئ. نو لس په دې کې هغه خبرې شوي چې د هغې د کولو حکم الله کړی دی، او 15 پکې هغه خبرې چې الله رب العالمین د هغې د نه کولو حکم کړی دی. الله و یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیه السلام. بنی ویل کېږي اولاد ته، او اسرائیل
دا د یعقوب علیه السلام لقب و. ځکه د اسرائیل معنی دا د اسراء معنی د عبد او ایل معنی الله. نو دې پورا معنی دا ده چې عبد الله د الله بنده. الله رب العالمین حضرت یعقوب علیه السلام له 12 زامن ورکړیو او لوري یوم نو. دغه 12 بچو کې صرف حضرت یوسف علیه السلام پیغمبرو او باقی پنځ د جمهور علماو باندې پیغمبران نو. د یعقوب علیه السلام دغه اولاد ته بنی اسرائیل وای. بنی اسرائیل کې الله رب العالمین تقریبا 4000 پیغمبران الله را لېږلیو. داغي آخري پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام د اخرنی پیغمبرو. او دا څلور مشهور آسمانی کتابونه تورات، زبور، انجیل، قرآن. په دې کې اولنی درې تورات، زبور او انجیل دا بنی اسرائیل ورکړل شو. ادین علاوه صحیفې ورکړل شوی او تورات په حضرت موسی علیه السلام نازل شوی او زبور په حضرت داود علیه السلام او انجیل په حضرت عیسی علیه السلام. بعضی پیغمبران په کې داسې و چې هغې له الله د پیغمبرۍ سره بادشاهي ورکړه، لکه حضرت یوسف علیه السلام آخري دور کې، دغه شان داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، د ټول بنی اسرائیلو کې وو. یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام، اذکروا یاد کئ نعمتی نعمتون زما التی اغا انعمتو چې ما انعام کړی دی علیکم پتاسو باندې، و اوفو او پورا کئ تاسو بعهدی وعدی زما، اوفی زب پورا کما بعهدکم ستاسو وعدا، و ایایا او خاص زمانا فرحبون او یریگئی، و آمینو او ایمان راوړی بما فاغت سباندی انزلتو چې ما نازل کړلی، مصدقا تصدیق کون کی لما دا اغت معکم چې تاسو سره دی، ولا تکونو او مکی گئی تاسو اول کافرین اول انکار کون کی به د دینا، اول انکار کون کی د قرآن نا، ولا تشترو او ما خلی تاسو بی آیاتی زما فایاتونو باندی، ثمنن قلیلا پیسی لگی دا قیمت لگا. نو مطلب دا نه چې ډیر په اخلي، ټوله دنیا په واخلي نو بیا هم لګا ده، ځکه دنیا ته قلیل وای. اگر که ټوله دنیا شي خدا قلیل د لګا ده. سوره توبه 38 نمبر آیات او سوره نساء 77 نمبر آیات کې الله رب العالمین دیتا قلیل ویل دی ټوله دنیا ته. و ایا یا خاص زمانہ فتقون او یریږئ، ولا تلبسوا الحق او مګډوډوي حق بالباطل د باطل سره، وتكتموا الحق او مپټوي حق، وانتم تعلمون او تاسو خو خفویږئ، واقیموا الصلاة او پابندی کوئ د مانځه، وآتوا الزکاة او زکات ورکوئ، ورکعوا رکوع کوئ مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه، د رکوع کوونکو سره رکوع کوئ. د دې آیتونو ترجمه دوباره بیا اورئ. یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام، اذکروا یاد کئ نعمتی نعمتونه زما التی اغا انعمتو چې ما نعمتونه کړي دي علیکم پتاسو باندې، واوفو او پوروالی وکئ بعهدی په وعدې زما، اوفی زب پورا کما بعهدکم وعد استاسو، و ایایا او خاص زمانا فرحبون او یریږئ، و آمینو او ایمان راوړئ بما فاغت سباندې انزلتو چې ما نازل کړلی، مصدقا چې تصدیق کون کی دی لما دا غس معکم چې تاسو سره دی، ولا تکونو او مکی گئی تاسو اول کافرین اول انکار کون کی به د دینا، ولا تشترو او ماخلی بی آیاتی زما فایاتونو باندی ثمنن قلیلا پیسی لگی،
و ایای او خاص زمانہ فتقون او یریگئی ولا تلبسوا الحق او مګډ وډوي حق بالباطل د باطل سرا وتكتموا الحق او مپټوي حق لرا وانتم تعلمون او تاسو خفويږئ واقیموا الصلاة او پابندی کوي د مانځه واتو الزکات ورکوي زکات ورکعوا رکوع کوي مع الراکعين سره د رکوع کوونکو سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك